ډبل ډیسپلیسمنټ ریاکشن چې دی دا به اوس ډسکس کوو. ډبل ډیسپلیسمنټ ریاکشنز انوالو د ایکسچینج اف آینز بټوین ټو کمپاونډز. په دې کې څه چل کېږي؟ په دې کې ایکسچینج کېږي د آینز د دوو کمپاونډز په منځ کې، لکه دا دوه کمپاونډز د دې په منځ کې به اوس د آینز ایکسچینج کېږي. آینز څه ته وایي؟ چې کله په یو اټم باندې پازیټیو یا نیګیټیو چارج راشي دغې ته بیا موږ څه وایو؟ دغې ته موږ آین وایو. ټیک شو. ډبل ډسپلیسمنټ ریاکشن کین بی ریپرزینټډ ایز، دا مثال په تور دا موږ داسې ریپرزینټ کوو چې دا یو کمپاونډ دی، دا بل کمپاونډ دی، په دې کې آین ایکسچینج کېږي. دا څنګه کېږي؟ ویر اے بی اینڈ سی ډي آر ریاکټنټس. دا اے بی او سی ډي اصل کې ریاکټنټس دي. دے سپلټ انټو آینز وین ډیزالو ان واټر. دا چې کله موږ په اوبو کې واچو دا ریاکشن چې د دې میډیم صحیح واټر وي، اوبه وي، نو په هغې کې دا ډیزالو شي، حل شي او څه شي؟ آینز ته سپلټ شي اینډ پروډیوس اے ډي. ګورئ دا اے ډي جوړ شولو او سی بي جوړ شولو. دا څنګه؟ دا اے بي سپلټ شولو نو اے ولګېدو د ډي سره ولګېدو او بي چې دی نو هغه د سی سره ریاکشن وکړو نو اے ډي او سی بي جوړ کړو. ټیک شو. ها and produce AD and CB products by exchanging their ions. نو دې اصل کې څه وکړو؟ هغه آینز ایکسچینج پکې وشولو. صحیح ده؟ مطلب د ولګېدو د اے بي هغه خپل اے آین چې دی نو هغه ډي له ورکړلو او دا خپل آین چې دی سی د سی ډي د خپل سی چې دی نو هغه بي له ورکړلو. ټیک شولو. یا داسې هم موږ ویلی شو چې په اے بي چې کوم آینز جوړ شول نو په دې کې په دې اے بي کې دوی هغه اے چې دی د ډي له ورکړلو او په دې اے بي کې بیا چې دی نو هغه بي چې دی نو هغه د سی له لاړلو. ټیک شو. ښه جي. فار ایگزامپل لکه ایچ سی ایل دی، دا زموږ سره هایدروکلوریک اسید دی او بل طرف ته سوډیم هایدروکساید دی. دا چې کله آین ایکسچینج په دې کې وشي نو داسې چل وکړي دا ان چې دی دا د سی ایل سره ریاکشن وکړي نو ان ای سی ایل مالګه جوړه کړي. سوډیم کلوراید کوم موږ چې په کورونو کې استعمالو د خوراک مالګه او دغه شانتي ایچ دا شولو او او ایچ دا شولو نو دا هایدروکساید آین دی او دا هایدروجن په دې باندې نیگیټیو چارج دی، په دې باندې پازیټیو چارج دی، نو دوی څه وکړي؟ د واټر جوړ کړي، H2O جوړ کړي. ټیک شو. ښه جي. دغه شانتي کاپر سلفیټ دی، کاپر سلفیټ CuSO4 او زنک اکساید دی، دوی چې د یو بل سره ریاکشن وکړي نو زنک سلفیټ جوړ شي او کاپر اکساید جوړ شي. ټیک شو. په کاپر باندې پازیټیو چارج دی، په سلفیټ باندې نیگیټیو چارج دی، دا آینز جوړ شي په واټر کې. او دغه شانتي زیډن چې دی په هغه باندې پازیټیو چارج دی او په اکسیجن باندې نیگیټیو چارج دی. ټیک شو. نو کاپر پازیټیو راشي د اکسیجن سره ریاکشن وکړي او دغه شانتي هغه زنک چې دی نو هغه د سلفیټ سره وکړي. صحیح ده؟ دا تاسو پسې بیا ځان په خپله د اکټیویټي هم کولی شئ. was energy changes in chemical reaction. ګوره چې کله یو کیمیکل ریاکشن کې په هغې کې به انرژي چینج راځي. صحیح ده؟ او ما تاسو ته الریډي ویل دی چې یو اکزوترمیک ریاکشن یو انډوترمیک. په اکزوترمیک کې به بهر ته هیټ پروډوس کېږي، بهر ته به وځي اټماسفیر ته. په انډوترمیک کې به ته هیټ ورکوې، دلته هیټ چې دی هغه تلی دی بره غشي کړي دي چې بهر ته وځي او دلته یې هیټ چې دی نو هغه دننه راځي. صحیح ده؟ انډوترمیک ریاکشن سوري د دې ځای نه ورته غوږ شئ. انرژي چینجز ان کیمیکل ریاکشن. هیټ از either released or absorbed in almost all chemical reaction. په هر قسم کیمیکل ریاکشنز کې به یا هیټ ابزارب کېږي یا به ریلیز کېږي. ابزارب چې مطلب دننه ورته ځي او ریلیز چې بهر ته ځي. The heat evolved or absorbed during chemical reaction is called heat of reaction. اوس کم هیټ چې پیدا شي یا ابزارب شي دغې ته ویلی شي heat of a chemical reaction. صحیح ده؟ یا heat of reaction. Your body temperature is constant at 37 degrees C. وایي زموږ د انسانانو چې کوم موجود دی د دې همیشه 37 ډیګري سنټیګریډ که بهر ګرمي او که یخني خو دا به همیشه صحیح دا به یو شانتي. Because of biochemical reactions in your body which absorb or release heat. زموږ په باډي کې مختلف ریاکشنز کېږي د هغې په نتیجه کې هیټ یا ریلیز کېږي یا ابزارب کېږي. There are two types of reactions with respect to energy changes. The change of energy لحاظ سره زموږ سره دوه قسم ریاکشنز دی، یو اکزوترمیک دی، اکزو وایي بهر طرف ته او ترم ټمپریچر ته وایي نو په دې کې بهر د ټمپریچر راځي. انډو دننه ته وایي، ترمیک هیټ ته وایي نو په دې کې به هیټ دننه کېږي ریاکشن. صحیح ده؟ انډوترمیک ریاکشن انډو مینز انساید اینډ ترم مینز هیټ. ما چې څنګه ووایي چې انډو چې دی هغه
دنه ته یو ترم ټمپریچر دی هیټ ته سو endothermic refers to those reactions endothermic هغه reactions دي in which heat is absorbed from the surrounding پکې کې د بهر ماحول نه چې دی نو هیټ به دنه نه نوځي لکه دا یو reaction چې دی all these chemical reaction in which heat is absorbed during chemical reaction are known as endothermic reaction ټول هغه reaction چې پکې کې هیټ ته کله ورکې دي ته دنه زی ابزارب کوي نو د endothermic reaction وای as a result د دې په نتیجه کې د temperature of the surrounding drops نو د بهر ماحول ټمپریچر چې دی به کمیږي ځکه چې هیټ خو دې ټولو اغستلو کنه these reaction cannot proceed without the addition of heat داسې reaction چې د heat ورکول نه بغیر نه کیږي for example the decomposition of potassium chlorate and calcium carbonate require heat که potassium chlorate چې دی یا calcium carbonate دا چې تکله دغه کې ډیکمپوز کوي د لپاره هیټ پکار دی دا اندوترمیک ریاکشن شو نو څه شي پوتاشیم کلوراید او اکسیجن راکې دلته به کیلشیم اکساید او کاربن ډای اکساید ګیس راشي خاجي واز اگزوترمیک ریاکشنز چې کوم دي هغه څنګه کیږي په دې اندوترمیک ریاکشن کې چې کله مونږ وبولا هیټ ورکو په دې کې څه ریاکشن کیږي کنه نو هغه چې د اندوترمیک شروع فوټوسنتھسس چې د اندوترمیک ریاکشن دی دغه شانتي دا چې کوم آیس کیوبز دي دا واوري چې کومه دا ټوکړې دي د لا هیټ ورکه خو دا فزیکل چینج دی صحیح ده دا یو ریاکشن نه دی ځکه چې په دې کې خو د صرف هماغه واټر مالیکول دی خو صرف د سالډ فارم نه به لیکوډ ته راشي اگزوترمیک ریاکشنز exo means outside exo bahar to and therm means heat او therm چې دغه heat to so exothermic reaction are those reaction in which heat is released into the surrounding په دې کې وا heat چې د بهر ماحول ته وځي as a result د دې په وجه باندې the temperature of the surrounding increases نو بهر طرف ته به ټمپریچر څه شي به سیوا شي okay all those chemical reactions in which heat is released during a chemical reaction are known as exothermic reaction ها ټول هغه reaction چې باغې کې کله بهر طرف ته ماحول ته heat چې د غلار شنو هغه ته exothermic reaction وای the best example of exothermic reaction involves burning سمنه ورونه چې بلیګ دا ټول سي د اصل کې exothermic reactions دي ټیک شو لکه فار ایگزامپل میثین ګیس ته کنه CH4 دا چې کله تو سوځي د اکسیجن سره د ریاکشن کې نو کاربن ډای اکساید ګیس جوړیږي واټر مالیکول جوړیږي او هیټ دا ریاکشن چې د هر وخت زموږ په کچن کې روان ځکه چې موږ میثین سوی ګیس چې کوم دی اصل کې څه دا میثین ګیس دی ټیک شو یا دغه شانتي دا خو ما وې کنه چې CH4 میثین ګیس او د اکسیجن سره دغه وکی کنه ریاکشن نو کاربن ډای اکساید واټر او هیټ جوړي یا امونیا چې دا کله چې درې هایدروجن مالیکول د نایټروجن سره ریاکشن کوي نو امونیا جوړیږي او دغه سره سره هیټ جوړیږي ټیک شو دا یو کیمیکل ریاکشن دی نو دا هم سره دا ایگزوترمیک ریاکشن دی امپورټنس اف ایگزوترمیک ریاکشن ان ډیلی لایف د دې څه فائدې دي د ایگزوترمیک ریاکشن زم په دې ژوند کې د دې فائدې چې دی هغه ډیسکس کوو exothermic reactions are extremely important in our daily life that is زیات ضروری دي the life on earth is possible due to exothermic reaction taking place in the sun چونکه په سن کې کتا سو ګورنوال ته exothermic reaction کیږي صحیح ده دغه په نتیجه کې ته هیټ ملایږي په دنیا باندې کنه کدا هیټ نه ملایي د دنیا کې بجون بیا پاسبل نه the heat released during respiration کله چې مونږه انسان زناور چې کم ساه اخلي نو دا هم اصل کې څه دا هم په دې کې هیټ پیدا کیږي صحیح ده زم په وجود کې دنه ځکه چې زم په وجود کې دنه زم سره ګلوکوز یا د خوراک یا د انرژي او فارم دی کنه د اکسیجن سره ریاکشن کوي as a result مونږ ته انرژي میلاويږي او هیټ میلاويږي صحیح ده not only keeps us warm دا هم مونږه ګرم ساتي but also provide energy from our normal functions زموږ له انرژي مراکې صحیح ده we enjoy the warmth of the heat released by the combustion of the wood charcoal and natural gas په جمی کې تاسو خیال مونږه کویلا یا سکاره یا دغه چې کوم سوزو نیچرل ګیس یا لرګي سوزو نو هغه مونږه انجوای کوو کنه دغه هم exothermic reaction د فائدې شو کنه the heat released by the burning of fuels is also used for cooking food running vehicles and operating factories کارخانه کوم چلو یا که خوراک په خدا ټول چې دا سي دا په دغه ریاکشن باندې کیږي صحیح ده exothermic reaction ځکه چې fuel څومره سوځي کنه که هر قسم تیل دی ګیس دی هر څه سوځي کویلا دا سکاره ده نو دا به همیشه سي exothermic reactions به ټیک شو د دې سره زموږ دا ریاکشن دغه چې دی دا چپټر دا ختم شول کیمیکل ریاکشن ګوره زه دغه چې دی دا په دې نه کومه ایکسرسایز چې ایکسرسایز همیشه د ماشومان لپاره دلته خدا حل شوی دی تاسو ورته وګورئ په دې ویډیو کې خو به هر حال
دا پکار ده چې ماشوم په خپله وکړي، ځکه چې موږ تاسو ته سبق ووایو نو د دې نه بعد هغه مقصد دا دی چې ماشوم به د دې لیول قابل شوی چې هغه به دا نور سبق هغه کوم ایکسرسایز چې دی به دې په خپله باندې حل کولی شي. دې نه پس بیا انشاءالله زموږ یونټ 6 دی ایسیډز الکلیز اینډ سالټس، نو دا به انشاءالله بیا وایو.